حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یو جلیل قدر صحابی دی هغه فرمایي د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي ان صام رمضان ثم اتبعه چا چې د رمضان مبارک میاشت روجیونه ولې د هغې نه بعد د هغې پسې روجیونه ولې ستا من شوال شپږ روجي داسې ونیولې د شوال په میاشت کې د ورکوټي اختر په میاشت کې کانا کصیام الدهر داسې ده لکه د ټول عمر روجي ونیوله چا چې د رمضان مبارک د میاشتې روجي ونیولې د هغې نه یې بعد د شوال په میاشت کې شپږ روجې برابر کړې بس صرف شپږ روجې په دې غونډه میاشت کې په دېرشو یا یو کم دېرشو ورځو کې د شپږ روجې برابر کړې نن د اختر تقریبا شپږمه اومه ده شپږمه یا اومه دا باقي تقریبا 22-23 ورځې پاتې دي د درې ورځې مخکې او ورپسې دا 22-23 ورځې نورې په دې کې چا د رمضان نه هغه میاشتې روجې نیولې دي او دې نه علاوه په دې کې شپږ روجې برابر کړې یوې ونیوله بلې پرېښوده دوی ونیولې دوه ورځې بیا قضا کړه پرېښودلې خو شپږې برابر کړه په دې کې یو روایت کې یو کال راغلی دی یو روایت کې راځي د یو کال اجر دی بل روایت کې راځي د پوره عمر د روجو اجر الله ورکوي محترم د الله ورکړه د الله عطا د الله مهرباني د الله شفقت د الله مینه دا عجیبه مینه ده د خپل بنده سره الله قرآن کې فرمایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو نیکي وکړه او ما ته یې راوړه الله فرمایي ما ته په نیکۍ سره دې راغی یو نیکي وکړه او ما ته یې راوړه فله عشر امثالها دته به د لسو نیکو اجر ملاوي یو نیکي وکړه لسو اجر الله ورکوي الله داسې مهربانه ذات دی اوس ما ورته په دې کې د خپل ځان دشمنان یې نو په دې کې به نور څه یو نیکي وکړه الله د لسو اجر درکوي